أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. سورة توبہ 126 نمبر آیت. په دې 126 نمبر آیت کې دوی د غفلت نه درابېدارولو دپاره ترغیب دی. غفلت د دې دا و چې دوی د اسلام په مقابل کې لګیا وو، د اسلام مقابله یې کوله، دشمني یې کوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف یې منصبې جوړولې او د هغې په وجه باندې په دوی باندې مستقیل عذابونه سټارټ شو. الله تعالی وایي اولا یرون، ای دوی نه ګوري د کافرانو منافقانو انهم یفتنون فی کل عام، چې دوی په فتنه کې اچولی کېږي هر کال، مرتن او مرتین، یو ځل یا دو ځل. هر کال یو فتنه، دو فتنې په دوی باندې خامخا راځي، یو عذاب دو پې خامخا راځي. تفسیر معنی بالقرآن ذکر کړی دی چې مرتن او مرتین مراد یو کرت دو کرت نه دی مراد، بلکې مطلب یې دا دی چې عذابونه پې څه نه څه خامخا راځي. نو کله یو شي، کله دو شي، کله ډېر شي، خو عذابونه پې خامخا وي. په هر کال کې به دوی باندې عذابونه څنګه راتلل او څه علامات یې وو، څه قسمونه وو. نو د دوی عذابونه په دې طریقه باندې وو چې کله به یې ملګري مسلمانانو په لاسونو کې ګرفتار شو، منافقین کافرانو به سب کې به ولاړو، هلته به د مجاهدینو په لاس باندې ګرفتار شو. نو دوی باندې به غم تېرېده چې هسې نه موږ وښیي. نو دا یو غم به دا شو. کله به داسې شو چې کوم کافرانو سره دوستانه ولکه مدینه منوره کې چې کوم منافقینو د مکې د کافرانو سره دوستانې واسطې وي، په بل ځل باندې به مکه معظمه فتح شو، یو بل غم به جوړ شو، ملګرو باندې بې غلبه وشوله. امر دوی ملګري وو. شک دا و چې کېدی شي یو ځل دا خلک یا مسلمانان شي یا په زور باندې، خو د دې منافقینو خبر نبي علیه السلام ته ورکړي چې دا خلک مسلمانان نه دي. هغه غم به په سر باندې و. په دغه شان د کې په نورو ځایونو کې د دوی باندې عذابونه دغه طریقه باندې به راتلل چې ملګري به مړه کېدل، خلک به ګرفتارېدو او دوی به هغه غم تېراو او دغه به د اسلام په مقابله کې تېراو، د اسلام د خاطره خو ونه ځکه چې خو مسلمانان سره به ونه. د دې نه علاوه نور قاصاریانې وبایي مرضونه دا هم په دوی باندې ځای په ځای باندې راغلي دي، کوم چې تاریخونه نقل کړي دي. خو د دې ټولو حالاتو باوجود الله وایي ثم لا یتوبون، بیا هم توبه نه وباسي الله، ولا هم یذکرون، او نه نصیحت قبلوي. نو دا یې د خپلو محفلونو د خپلو مجلسونو احوال د منافقینو وجه ذکر شو. الله تعالی وایي واذا ما انزلت سورة، هر کله چې نازل شي یو سورت او دوی د نبي علیه السلام محفل کې ناست یو سورت نازل شي، نظر بعضهم الى بعض، نو وګوري بعض د دوی نه بعضې نورو ته، خپل منځونو کې یو بل ته غري غري بسترو کې پام وکړي. هل یراکم من احد، چې آیا یې نو تاسو لره یو کس؟ دا غلی غلی پامونه دې دپاره کې بعضې د دې وجې نه ګوري چې چا خو موږ ته پام شته که نشته. نو چې کله چا ورته پام نه وي نو غلی غلی په شا باندې لاړ شي، د محفل نه وتښتي، خپې وباسي په دې یاره باندې چې یاره یو خو د اسلام نه، د اسلام سره د بغض او د نفرت په وجه باندې، او دویم دا چې ممکنه ده چې په دې آیاتونو کې زموږ خبرداری نبي علیه السلام ته میلاو شوی. نو راشه د محفل نه په ټیم باندې خپې وباسه، هسې نه چې رنګ حاته په محفل کې ګیر نه شي. نو بیا وروسته معلومات کوي چې یاره په دغه صورت کې څه نازل شي او څه پکې وي، چې د ذکر پکې نه وي، مره کې لاړې تېرې شي. الله وایي ثم انصرفوا، بیا وګرځېږي دغه محفل نه پاسېږي لاړ شي. نو چې کله دوی د نبي علیه السلام مقدس محفل نه داسې پاسي، په داسې خوشي انداز باندې پاسي چې پټېږي او د الله تعالی د نازل شوي صورت نه یریږي، نو عذاب یې دا دی صرف الله قلوبهم، الله تعالی واړوي زړونه د دوی د اسلام نه ورړه تور کړي. نوره مخکې موږ ویلي چې ډېر ګناهونه داسې دي چې د هغې په وجه باندې اسلام نه اړه تورېږي، او داسې ګناهونه شته چې د هغې د وجې نه الله تعالی انسان ته د ایمان توفیق هم بیا نه ورکوي. ډېر ګناهونه داسې شته، په هغې کې د شاعر سپکاوی موجود دی، په هغې کې ظلم چې کوم دی، ظلم پکې شامل دی، چې کوم خلک ظالماني الله تعالی هغوی ته بیا د هدایت توفیق نه ورکوي. قرآن کې هم ځای په ځای باندې در شوی دی چې ان الله لا یهدي القوم الظالمین، الله داسې قوم ته هدایت نه کوي، متکبرین ته الله تعالی هدایت نه کوي، کینهګرو ته الله تعالی هدایت نه کوي. او د هغې واقعیت قرآن ځای په ځای باندې نقل کړي دي مثالونو په طور باندې.
صرف الله نو الله تعالی واړی قلوبهم ندی زرونه د اسلام نه بانهم بدی وجه چې یقینا دوی قوم دست قوم دی لا یفتحون چې پویږي نه په دین باندې دین باندې ځان نه پوي دین کې دین مې خپل ته نه کینی نو بس دغه جرم په سر کې الله تعالی د دین نو سره تور کی لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. دی آیات مبارکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ذکر شوي دي چې نبی علیہ السلام د کوم صفاتونو خاوند او د دې صفاتونو ذکر کولو حاصل ترغیب دی الی اطاعت الرسول صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام خبره واوري. د نبی علیہ السلام خبره د عام خلکو خبرو په شان کې نه دي. د نبی علیہ السلام شان چې کله دې زګین معلوم کې نو دغه نه معلومیږي دا چې د کس تابعداري او خبر اوریدل بیخي لازمي او ضروری دي. نو دا ترغیب دی د نبی علیہ السلام د اطاعت چې نبی علیہ السلام اطاعت دی وشي. الله تعالی وی لقد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته رسول پیغمبر من انفسکم ساس د نفسونو زمون د نفسونو نبی علیہ السلام په دې طریقه باندې د جمونګم انسانانو او غم انسان زمون تک انسان بشری کم ضرورتونه او حوایج چې د غټولي لرل دا د انسانانو د نفس نو من انفسکم دا صریح دلیل دی په دې خبره باندې چې نبی علیہ السلام انسان او دا رد دی په هغه خلکو باندې چې کوم خلک وایي نبی علیہ السلام نور او نورانی مخلوق او بشر نو. د قرآن ډیرو آیاتونو نه او د نبی علیہ السلام سیرت نه په خپل باندې دا معلومیږي چې نبی علیہ السلام انسان دی بشر دی او دا نور یعنی د فرشتو نسل نه دی. نو تاسو د نفسونو نه دی یعنی انسان دی تاسو دغه ټول اصول پیژنئ. عزیز ګران دی علیه بد باندې ما هغه څه عنتم چې تاسو په مشقت کې اچي. من انفسکم کې دې خبره ته اشاره ده چې د نبی علیہ السلام نه تاسو علم په اسانه حاصلول شي ځکه انسان نو چې کله روټي خوري تاسو د خوراک زده کولای شي کله بس کله زده کولای شي غم خادي نه استفاسته چې انساني څومره ضرورت دي ټول دی لري نو تاسو د دین په اسانه باندې زده کولای شي. کو فرشتہ اوس پیغمبر شي نو فرشتہ خو ضرورت نه لري او انسانانو سره ناس تاسو ته غام د سپری طریقه باندې نه غم خادي خو فرشتہ لري نه سړي بودا به دغه دین څنګه زده کیږي نه زده کیږي نو ګویا چې من انفسکم د قسم له احسان دی الله تعالی طرف او عزیز علیه ګران دی په پیغمبر باندې ما هغه څه عنتم تاسو په مشقت کې اچي. امت او انسانانو ته کوم شی ضرر رسي هغه ضرري شی په نبی علیہ السلام باندې ډېر ګرانو ډېر یعنی هغه به نه برداشت کوله. د دې مطلب دا ده چې نبی علیہ السلام د انسانانو او د مخلوق ډېر زیات خیر خوا او د انسانانو ته چې کوم ځکه یو شی د سره پیدا کیږي چې د په مشقت کې چې تکلیف کې چې نبی علیہ السلام د برداشت نه خبره بار کیده. دغه اشاره دی خبره ده چې د نبی علیہ السلام دعوت چې کوم د اسلامي دعوت شرعي دعوت د دې حاصل دا د جدا انسانان د الله تعالی د عذابونو نه بچ د قبر د عذاب نه بچ د جهنم نه بچ د الله تعالی د قهر نه بچ دا په انسانانو باندې خپکیږي نو په دې وجه باندې دعوت کوي. پاتې شو جهاد نو جهاد یو مجبورای صورت چې کله یو د ناسور په معاشره کې وسیږي چې داغي اصلاح په هیڅ طریقه باندې ممکن نه او داغي مثال د زهر او زهر شیندي خلق بيدینه کوي گمراه کوي بیلاری کوي په نصيحتونو باندې په آسماني آیاتونو او احادیث باندې هغه سکار کیږي نه سړي بودا هغه باندې هغه ته ډوغواګ نګدي نو اسلام د مجبورۍ په صورت کې دغه کس لري کول حکم صادر کړي بس د ډیرو انسانانو د بچاو د خاطر د انسان لري شي. نو جهاد په حقیقت کې د خونریزۍ نوم نه دی در دشمنی د نکرک د نفرت نوم نه دی بلکې دا د انساني فلاح او د کامیابی لپاره د مجبورۍ اخیرنی اپشن دی. دا مطلب شو. نو د پیغمبر باندې ګران دی هغه څه چې تاسو په مشقت کې اچي کوم شي نه چې تاسو د تکلیف نو هغه خشي نبی عليه السلام باندې ګران بالمؤمنین حریص علیکم ډیر حرص کوونکی رساسو د فائدو د نبی علیہ السلام دا ډیر خواهش لاره چې هر انسان په فائدہ کې هم دنیاوی هم اخروی دوه فائدې د انسان په قسمت کې موجودي او دغه لپاره باندې نبی علیہ السلام مستقیل مهم چلاو مستقیل تحریک په چلاو چې انسانانو دنیاوی کامیابی هم حاصل شي
او د هغوی اخروي کامیابي چې کوم د الله رضا او جنت ته هم حاصل شي او جهنم نه بری کېدل دي. دا د عام انسانانو باره کې دا صفات ذکر شو چې د عام انسانانو باره کې د نبی علیه السلام صفات بری طریقه باندې وو. بیا مؤمنان خلکو نو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، په مؤمنانو باندې ډېر شفقت کوونکی او رحم کوونکی، او مؤمنان خلکو سره خو مینه محبت د حد نه سیوا وو. هغې سره شفقت، نرمي او رحمدلي د نبی علیه السلام د عام مخلوق په نسبت باندې بیا ډېره زیاته وه. اگر چې نبی علیه السلام صفت رحمت للعالمین دی، یعنې د تمام مخلوقاتو دپاره چې هغه انسانان نه دي د هغې دپاره هم رحمت. په دې وجه د نبی علیه السلام په تمام تاریخ کې څوک نشي ثابتولی چې د یو حیواناتو سره او دغه شان د مرغو سره د زیاتې شوی یو نبی علیه السلام د باقي باندې خاموشي اختیار کړي، داسې نه ده شوي. او ډېر واقعیت داسې نقل دي چې یو ځای کې صحابه کرام د نبی علیه السلام سره سفر کې موجود دي. نبی علیه السلام ودرېد شوی دی، د ګرمۍ موسم دی چې د مرغۍ ډېر چوار او شور یې واورېدو. نبی علیه السلام چې سترګې وغړېدې تپوس یې وکړو د مرغۍ ته څه مشکلات دي. صحابه کرامو ته وویل چې بچي م ترې لرې کړو، جارې نه مو له بچي راواغېست. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته په غصې انداز باندې وویل دا ویسې کېدی د مرغۍ مازره وایي. هغوی بچي واپس کېښود. یو واقعه کې داسې دی چې میږي وسوځول. د میږو کې ځینې قسمونه یې ډېر زیات خطرناک، غټ غټ سرونه یې او ډېر خطرناک چې چل کوي، چې کله چک ولګوي نو شکول چې تو ته زور کوي نو وشو کېږي، خو خوله کلاویږي نه، خوله قشنډګي ولي. نبی علیه السلام د هغې باره کې منع وکړله چې میږي په اور ونه سېځئ، اګر چې دا ضرري شی دی مړی کوي خو په اور به ورې نه سېځئ. او د الله تعالی صفت دی، مخلوق له ته اختیار نه دی ورکړی چې په اور باندې څه شی وسېځي. د دغې نه علاوه یو واقعه کې داسې هم دی چې یو اوښ راغی، صحابه کرام سره نبی علیه السلام یو سفر باندې روان دی، یو اوښ رامنډې والي. د نبی علیه السلام په د خپو کې سر کېښود او بیا وله د وخت د خوله ورنږدې کړه او داسې انداز یې وکړه لکه څه خبرې چې کوي، داسې انداز یې وکړه. صحابه کرامو نبی علیه السلام نه تپوس وکړو دا اوښ څه وایي. نو نبی علیه السلام ورته وویل د اوښ اول زما احترام وکړو او د هغې نه بعد یې ما ته شکایت وکړو د خپل مالک چې دا په ما باندې کار روزګار ډېر کوي، بارونه را باندې درانه وړي زما د وخت نه زیات، خو ګیا په هغه مقدار باندې ما ته نه میلاویږي. نبی علیه السلام د هغې اوښ سره روان شو، هغه مالک یې راویسته او هغه ته یې وویل چې ګوره دې اوښ چې دا رویه ته بیا ونه کړي. دغه شان د مدني په خواوشا کې یوه لیونۍ ښځه وه او دا مکمله لیونۍ وه، هر چا ته معلومه وه چې دا به خبره باندې نه پوهېدله او اکثر به داسې ګډه وډه به د شړو کې ګرځېدله، کمرې به یې ویشتلې. نو نبی علیه السلام چې کله ولیدل نو نبی علیه السلام ته یې وویل تا ته زه یو څو خبرې کوم د کور خلکو نه خفه شوي وه، خو په دې شرط باندې چې د هغه ځګې نه پورې به راسره لاړ شي او زه یې ورته وښودو، هلته کې به تا ته زه خپل شکایت وړاندې کوم چې ته یې واورې. کېدای شي ممکنه به دا وه چې صحابه کرامو د مخکې بیا ورته نه ویلو. نبی علیه السلام ته ویل ټیک ده. خلک حیران چې دا خو لیونۍ ښځه د دې خبره څوک اوري، خو نبی علیه السلام سره روان شو، د هغې ټول فریاد یې واورېد او د هغې د کور خلکو ته یې وویل چې دې ښځې سره ګزاره کوئ، دا لیونۍ ده، د جایز فرمایشونه یې منئ، ګزاره ورسره کوئ چې دا دومره مه ناراضه کوئ چې هغه دې حد ته راورسېږي. دا واقع ټول دلیل دی په دې خبره باندې د نبی علیه السلام رحمت د هر چا دپاره بیخي عام، لیکن د مؤمنانو سره ډېر زیات. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا کړه دې خبرو باوجود هم د دې دومره کمالي صفاتو نه وروسته هم د انسانان ستاره تابعدارۍ نه مخ واړئ. دا خلک چې کوم دی آسماني دین او شریعت ته تن کې نه دي، نبي علیه السلام اطاعت اختیار نه کړي. نبی علیه السلام ته الله وایي بقول ورته ووایه حسبي الله چې الله تعالی زما دپاره کافي دی، یعنی که دا ټول خلک ګمراه شي زما مخالف شي هم څه پروا مې پرې نشته دی او زما دپاره یوازې یو الله تعالی کافي دی. ځکه الله تعالی صفات ورسره روان دي چې هغه داسې صفتونو مالک دی چې هغه په خپله باندې اله دی، د خدای تمام صفات پکې موجود دي، بل هېڅوک اله نشته. دغه الله تعالی باندې ما پوره پروسه کړې ده او دا د لوی عرش مالک دی، یعنی ټول نظام اختیارات د الله تعالی په کنټرول کې دي چې داسې ذات زمانه راځي نو که ټول مخلوق ناراضه شي هم څه پروا مې پرې نشته. نو الله تعالی وایي فإن تولوا که دې خلکو مخ واړو فقل ورته ووایه حسبي الله زما دپاره الله تعالی کافي دی، لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر دغه الله دی، علیه توکلت په دغه الله تعالی مې توکل کړی دی، وهو رب العرش العظیم دا رب د عرش لوی دی. دی آیات په حدیثو کې ډېر زیات فضایل راغلي دي.
یو هغه د چې کوم امام قرطبي رحمه الله نقل کړی دی. امام قرطبي رحمه الله وجه د رستنی دو آیاتونه یعنی دا مخکینی آیات سره هم شامل کړی دی. لقد جاءکم رسول من انفسکم د دې راواله وهو رب العرش العظیم پوری وای دا چې څوک سحر نه وپیری وای او د مازیګر نه مازن وروسته وپیری نو بده مینس کې الله تعالی د در لپاره کافي هیڅ قسم شی ضرري شی به ته نقصان نشي رسولي. کاغه دشمنان دي کاغه خطرناک درندگان او داشان ضرري مخلوقات دي او هغه د خلکو حسد او کینه او بغض دی هیڅ شی به دې باندې غالب کېدی نشي او د مسورانه ولې نشي. نو دغه روایت کې دا دوه آیاتونه ذکر شوي دي او مارب القرآن هم دغه قول نقل کړی دی. دویم قول به دی کې د تفسیر عثماني د ابو داود په حواله باندې ذکر کړی دی کوم چې ابو درداء رضی الله عنه د حدیث راوي دی. هغه وایي چې دا یو آیت فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم دا چې سحر نو وینو د مازیګر پورې ساده ټولو حفاظت ذمہواری الله تعالی په خپل سر باندې واخلي او چې کله د مازیګر نو وینو سبا سحر پورې دغه ذمہواری الله تعالی والی. نو دغه روایت نه معلومی کې دا چې دا یو آیت کافي کیږي. د دین علاوه احادیثو کې د دې نور فضایل هم شته اگر چې بزینو روایتو کې د سره نور الفاظ هم زیات ذکر شوي دي. یو قول چې کوم دی مجموعه وظایف په تاریخي سند سره نقل کړي د صحابه کرام یو ځګین ته نبی عليه السلام ولېګل ابو د حال کې ولېګل چې دغه تک دغه لقد کافرانو کنټرول وا او دوی لګو دوی چې ځګین ته ورسېدل داسې اندازه و چې تیاره خورېدل ختمه ده او رڼا شروع کېده د دوی نه یو ملګری پندای ماته شو. نو اندازه صحابه کرامو دا و چې کوم دا ملګری ځان سره وړو نو بیا را باندې دشمن خبرېږي ټول شهیدانی او ګدې پریدو نو ممکن ده چې دا شهید شي لیکن موږ به بچ شو. نو د ملګری سره مشوره وکړه چې تاسو خیال لرئ کوم چې پندای ماته شو هغه ورته ویل ګوره موږ سم دین د پاره ځانونه مقب کړی دي او ګدا سم ما وباسه یو غون به شهیدان کیږي نو صفای دی او ګزې واځي شهید شمه نو زما قاسم پندای ماته را که تاسو ژوندۍ وزره دین کار خو به وکړي کنه د اسلام او د دین دا پیغام خو باندې هغه مخلوقات ته ورسوي چې کوم ته اطلاع نه ملاو شوی هغه ته دا پیغام ورسیږي تاسو ویل زئی دې پاتې شو د چې کله پاتې شو نو کیناست او د آیات یو وایي چې فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. دا آیات چې وایي نو پوري یو کس په اسمان سور را ورسید او دته ویل چې تر څه مشکلات دي دوه ځما پندای ماته او درې ته پوسټ وکول تاسو کې هغه ورته ویل زره دی آیات خادم هم چې کم تا ولست او ردینه بعد ورته ویل چې هغه پندای چې کم ستا ماته شوی د ماته وخه کوم پندای را دوه ځګینه خو د اډوګه ماته هغه کس را کوښ د اسنه د پندای باندې لاس راخه او د پندای روغش ورته ویل دی اس باندې کې نه چې کم تر باندې وزینو زه انو دې اصله خو او بلګر بس شاته روان شو په تیز رفتار باندې روان شو. لږ وخت بعد ملګری ورسول ملګری حق حیران شو څنګه را لې پندای د څنګه شو دوه غونډه قصه وکړه دا غینه معلومیږي دا چې د آیات په مشکلاتو کې دومره اثر لري. دویم قول چې کوم دی هم د مجموعه وظایف ذکر کړي دي په ډیرو زیاتو سندونو سره د انس بن مالک رضی الله عنه ته منسوب روایت دی چې کله د امیه خاندان او د عباسی خاندان دښمنی روانه شو حجاج بن یوسف د امیه خاندان په حکومت کې راغی او حجاج بن یوسف صح قوم پر سره او د عباسی خاندان صحابه کرامو سره ډیر ظلمونه کړي او ډیر زیات شهیدان کړي. د فارموله دا وجه بس د قوم سره و نو غنه به غټ شی جوړ کړي که هیڅ سیاست بین لاره نه هم غاړه وحده به او د دې په مقابل کې صحابه کرام به شهیدان اول په معمولی خبره باندې لوی خلکو ته به په بد نظر باندې قتل کم چې د عباسی خاندان خلک به او تاریخ هم په دې باندې گواه دی چې اسلام ته سخت نقصان د قوم پرستو خلکو نه ملاوي شوی دی. د صحابه کرامو شهادتونه دغه شان د خانه کعبه په منجنیق باندې وشتل راورانول د په کارنامو کې دي. نو انس بن مالک رضی الله عنه د خواته لاړ او د مرز دا وجچا بوته ولتبت کې هغه شهیدان او شهید کاو چې دعوت هم نشور کوله دعوت قطعا نه مان اچا دعوت نه مان دغه شان د کې کچا به مخالفت وکاو ته پیغام ورسید د قوم څخه خلکو به پیغام ویور چې پلان کې سړی وای چې حجاج بن یوسف خسړی نه دی هغه هم شهید کېدو. د خلکو دومره زیات بد شي چې د کله خطبه ورکوله خلک به خطبه ته نه کېناست نو بدی وجبانی چونکه د اختر خطبه دا ورسته خطبه چې کمی
دا خطبه به حجاج بن یوسف د اختر د مانځنه مخکې ویله دې لپاره مخکې ویله چې د خلک سره مانځل راغلی جو مجبورن براته ناست او چې کله به خلکو سلام وګرځاو د بچا وګ نه خاوله د هر چا سخت بد شو ځکه ظالم حکمران د چا خوخيږي انس بن مالک رضی الله عنه د پسلاړ او د ویل چې دا کم کار تا شروع کړل ستا حکومت تراتل د مسلمانانو امیر جوړېدل ځان ته امیر المؤمنین لقب ورکول او بریکمه طریقه چې تر حکومت چاله بلې طریقه باندې چلول دا غیر شرعي او غیر اسلامي دي ته د الله تعالی عزوی مجرمي ظالم یې ګناګاری ته امیر المؤمنین لقب د جرم دی ته د نوم مستحق نه یې نو حجاج بن یوسف ته ویل چې دا کوم خبره چې تکي ته بده معنی پويږي د چا د مخې لګیایي او ته بده معنی پويږي چې د حجاج بن یوسف د مخې چا د الفاظ استعمال کړي څوک ژوند دی اوس په زمانه تللی ته بده معنی نه پويږي چې خلک زوجنا ما نو انس بن مالک رضی الله عنه ورته ویل چې او بده معنی خو پويږم چې څوک تا ته رښتیا وایي نو ته شهید کې لیکن ته ما نشي شهید کوله او ځکه نشي شهید کوله جماعت نبی علیہ السلام نه د دعا زده کړې ده د ظالمانو په مقابل کې چې هغه دعا د سحر نه ویم د ماخامه پورې دغه ګارانټي ده چې یو ظالم ما تعالی سره وګدول نشي د دنیا هیڅ یو قوت ما باندې زما سره سرتیری کولای نشي چې ما وجنې شهید مکی لا سره باندې اوچت کې دا کار زما سره نشي کولای حجاج بن یوسف ورته ویل دغه دعا ته ما ته وخایه نو دا ورته ویل ته چرته نه خپت ظالمي او ما ته نبی عليه السلام ویل چې ظالمان ته نه دا امانت ظالمان ته نه حجاج بن یوسف د دې خبرې سره سخت ویریدو او خاموش د دې هیڅ سمونه ویل انس بن مالک رضی الله عنه کوړ تراغه یو ضمانت یې رشوه نو دې بیمار شو کم مرض الوفات کې چې دې وفات شوی د همدغه بیماری باندې دې بیمار شو نو صحابه کرام اخواته راغلو او ته ویل چې هغه دعا چې دا حجاج بن یوسف ته مخامخ دغه ښکارا دعوت ورکړیو او ته نه یریدل یو تا ویل چې ما داسې دعا ویل لستلې ده د نبی علیہ السلام نه مزدکل چې هیڅ څوک به ما لاس ته ولې نشي هغه دعا مونږ ته مخایا نو دغه بیماری کې دغه صحابه کرامو ته دعا وخودله په دې خاطر ما نه بدن کې پټواله بخل دارانش نو دغه دعا د انس بن مالک رضی الله عنه صحابه کرامو د نقل کړل چې اول سر کې داغي الفاظ دي بسم الله على نفسي وديني بسم الله على اهلي ومالي بسم الله على ما اعطاني الله الله ربي لا اشرك به شيئا الله اكبر الله اكبر الله اكبر واعز وجل واعظم مما اخاف واحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد نبي بس هدايات فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين او بزن روایات کې وسدا حمد جو صلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین نو دا دعا هم په الحال هم د اذکار په کتابونو کې انس بن مالک ته منسوب دعا